سورہ زمر آیت نمبر 22 واللسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 61 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم سورہ زمر آیت نمبر 22 واللسم رکو درشتم سپارہ پدی آیت کے ہم اللہ رب العزت دو جماعتونو تقابل ذکر کړی دی. پهلنې هغه جماعت چې الله رب العزت د هغه سینه کلا وکړه د اسلام د پاره، پهلنې هغه جماعت چې الله د هغه سینه کلا وکړه د ایمان د پاره، پهلنې هغه جماعت چې الله د هغه سینه کلا وکړه د دین د پاره. نو الله فرمای فهو على نور من ربه، دا د الله د طرفه پرانا کې دی، الله د طرفه دی په هدایت کې دی. او دویم هغه یو جماعت دی چې الله ول سینه نه د کلاوه کړي، هغه کفر خوخ کړي دی، شرک خوخ کړي دی. نو الله د هغه نتیجه بیانې فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. دا خلق چې کم دي د په گمراهی کې دي، او څنګه گمراهی کې دي؟ فی ضلال مبین، په ښکارا گمراهی کې دي. نو په دې آیت کې الله پاک د دوو ډلو ذکر کړی دی، نمبر 1 د مؤمنانو او دویم د کافرانو. مؤمنان د الله د طرفه په هدایت باندې دي، او کافران چې کم دي د کفر د وجې چې کم دي څه شي دي دا گمراهی کې دي. افمن شرح الله صدره، آیا هغه کس چې پرانستی دا واضح کلا وکړي د الله رب العزت صدره سینه د للاسلام د اسلام د پاره، فهو على نور، پس هغه پرانا کې دی من ربه د رب د خپل د طرف ده. فویل للقاسیه، پس افسوس ته چې سخت دي قلوبهم زړونه د دوی من ذکر الله د الله تعالی د یادونه، اولئک فی ضلال مبین، پس هم دا خلق دی په گمراهی ښکاره کې. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. په دې آیت کې الله رب العزت د قرآن مجید صفات بیانې، او د قرآن مجید صدق پکې بیانېږي. نمبر 1 دا چې قرآن مجید دا کتاب او کلام دا د چا دی؟ د الله تعالی. څنګه چې د بنده خبرې وي نو داسې هم د الله تعالی خبرې دي، خو د الله تعالی خبرې څه شي دي؟ د قرآن مجید دی. او د قرآن مجید د اعزاز د پر صرف تقیو صفت کافی دی چې دا د الله تعالی خبرې دي. او دویم چې کوم دی الله فرمای متشابها، قرآن کې چې کوم دی څومره احکامات دي نو دا د یو د بل پشانتی دي. قرآن دی په دې کې چې کوم دی منځ دی، روزه ده، زکات پکې بیان شوی، حج پکې بیان شوی دی، معاشره پکې بیان شوی ده. نو دا ټول احکامات د یو د بل پشانتی دي. او مثانیه د قرآن دریم صفت دا دی، یو صفت دا دی چې دا د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی خبرې دي. دویم صفت دا دی چې د دې څومره احکامات دي دا د یو د بل پشانتی دي. دریم صفت دا دی مثانیه، چې قرآن کم دی دا بار بار چې کم دی دا ویل کیږي. یو سړی دی هغه په ځوانۍ کې وي د دې ځان ته خوند دی، یو بنده دی چې کم دی په بوډاوالي کې وي دا غي ځان ته خوند دی. په صحت کې چې قرآن وي د دې ځان ته مزه ده، یو سړی په بیماری کې وي دا غي ځان ته مزه ده. دا څه به تاسو چرته نه کتلی
چې یو بنده وي چې یاره ما قرآن یو ځل ختم کو او بیا یې نه ویما، نه د کوشش دا وي او د لالچ دا وي چې زه بار بار قرآن وویما. دا ګوره د قرآن معجزه ده، دا د قرآن معجزه ده مثانیه چې دا بار بار ویل کیږي. تاسو ګوره کله نه چې مونږه مثلا بالغ شوي یو او په کم جمعاتونو کې مونږه تراویح کوو، نو اقا وخت نه په دې جمعات کې چې کم دی د قرآن ختم روان دی. داسې نه دی شوي چې یاره په یو جمعات کې چې کم دی یو کال ختم وشو را روان کال ته به نه کېږي، نه. مثانیه قرآن دا د قرآن صفت دی چې بار بار څه کېږي دا ویل کېږي. دریم نمبر صفت د قرآن دا دی. څلورم نمبر چې دا قرآن چې کم دی دا د الله تعالی خبرې دي، نو کله نا کله چې دا یو بنده اوري په توجه سره، نو الله فرمایي چې د چې کم دی د بدن د ویښته په انسان باندې ودرېږي. حرمینو ته چې کله تاسو لاړ شئ هلته چې کله امام قرت کوي نو مونږ پوهېږو نه په هغې باندې، خو هسې د انسان بدن د ویښته دا ودرېږي. او چې کله یو بنده بیا په قرآن باندې په ترجمه باندې پوهېږي، نو چې کله دا هغه آیتونه راځي چې په هغې کې د جهنم ذکر وي، د هغې کې د جنت ذکر وي، انسان په ترجمه باندې پوهېږي، نو د بدن دا ویښته څه کېږي دا پې ودرېږي. یو دریم سړی داسې دی چې په قرآن باندې په ترجمه نه پوهېږي، او چې کله نا کله د هغه په کور کې وړوکي بچي تلاوت کوي او یا چې کم دی لور تلاوت کوي، نو دا پلار ورته هسې خوشحالېږي. نو دا ټول د قرآن څه شی دي؟ صفات دي. او پنځم صفت د قرآن دا دی چې الله فرمایي چې ډېر خلک داسې وي چې د هغې زړونه چې کم دی د قرآن د وجې ما نرم کړي دي. قرآن تلاوت یې اورېدلی دی او د قرآن د تلاوت د وجې د هغه زړه نرم شوی دی، ایمان یې راوړی دی. نو په دې آیت کې الله تعالی د قرآن صفات ذکر کړي دي. نمبر 1 صفت د قرآن دا دی چې دا خبرې د چا دي؟ د الله تعالی. دویم د قرآن صفت دا دی چې د قرآن چې څومره احکامات دي دا د یو د بل په شانتي دي. او دریم صفت د قرآن دا دی مثانیه چې دا قرآن ختمیږي نه، دا بار بار چې کوم دی انسان یې څه کوي وایي په جمعاتونو کې په کورونو کې. او څلورم صفت د قرآن دا دی چې کله یو انسان دا خبرې د الله تعالی اوري نو دا باندې د بدن ویښته ودرېږي. او پنځم نمبر صفت دا دی چې الله تعالی د دې قرآن په ذریعه باندې د انسان زړه څه کوي دا نرموي. چې زړه نرم شي نو هغه چې کوم دی بیا احکامات هم مني. نو په دې آیت کې الله تعالی د قرآن صفات ذکر کړي دي. الله نزل، الله رب العزت نازل کړو احسن الحديث، بهترین کلام. نو قرآن ته چې کوم دی لفظ استعمال شوی دی الحدیث، نو حدیث چې کوم دی د نبی علیہ السلام خبرو ته هم ویل کیږي او الحدیث د قرآن ته هم ویل کیږي، ځکه چې دا خبرې د چا دي؟ د الله تعالی. نو د قرآن ته دلته چې کوم دی نوم ورکړی دی الحدیث. کتابا یعنی کتاب، متشابها چې د یو بل په شان دي، مثانیه او بیا بیا ولستلی شوي، تقشعر منه چې زګ زګ کېږي لدینا جلود الذین، سرمنې د هغه خلکو چې یخشون ربهم چې یریږي د خپل ربنا، ثم تلین بیا نرمي شي جلودهم د دې سرمنې، وقلوبهم الى ذکر الله او د دې زړونه چې ذکر د الله تعالی ته، ذلک هم دادی هدى الله، هدایت الله تعالی، یهدی هدایت ورکوي به پدې قرآن مجید سره، من یشاء او چاته چې غواړي، ومن یضلل الله او څوک چې گمراه کړي الله رب العزت، فما له پس نشته دې دته من هاد څوک هدایت ورکوونکي. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.